یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان. او ایمان والاو تاسو خپل پلرونه خپل وروڼه دا دوستان ما ګرځوي کچيري دغو کفر ته په ایمان باندې ترجیح ورکوي. ومن يتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. او څوک دغو سره دوستی کوي نو دا به ظالمون وي. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. تو ورته دا وایا چې کچيري د تاسو پلرونه د تاسو زمن د تاسو وروڼه او د تاسو خځې او د تاسو خندنونه او د تاسو هغه مالونه چې تاسو را جمع کړي دي او هغه تجارت چې تاسو دی هغه په خرابې باندې ډارېږئ او د تاسو هغه کورونه چې د تاسو خوښ دي کچيري دا تاسو ته الله نه او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم نه او جهاد فی سبیل الله نه زیات محبوب وي نو انتظار وکړئ چې د الله حکم در باندې راشي. والله لا يهدي القوم الفاسقين. او الله تعالی فاسق قوم ته هدایت نه ورکوي. اردو کې ترجمه کوم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان. اے ایمان والو تم اپنے آبا و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں. ومن يتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. جو شخص انہیں دوست بنائے گا تو وہ ظالم ہوں گے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جسے تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جس کی مندی کا تمہیں خوف ہے اور وہ گھر جو تمہیں محبوب ہیں وہ اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابل میں تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتے. دا څکوم آیتونه دي دا دوړو آیتونو کې تقریبا یو مضمون دا هغه دغه ده څه په دې آیتونو کې الله رب العزت دا فرمایي چې ګوره تاسو دا خپل رشتہ داران وروڼه وي پلاران وي نیکان وي دغو سره تاسو دوستی ما کوئ مینه محبت ورسره ما ساتئ بشرطه کې هغو په کفر باندې قایم وي کفر سره زیاته مینه کوي اسلام سره یې مینه نه وي یعنی مسلمان نه وي بالفاظ دیگر کافرون. مطلب دا شای شو چې کافر سره دوستی او مینا هغه جایز نه ده. ویلی څه کافر چې کوم دا کنه هغه ایتو دین نه دی هغه دین خلاف ده. تو کوم مذهب رنه ولا ده ته کوم دی الله او دی رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي هغه دو نه مني. څه کله نه مني چنانچه حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق الله رب العزت یو ځای کې فرمایلی دي چې قد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. دی حضرت فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم ان براء منکم ومما تعبدون من دون الله. چې حضرت ابراهیم علیه السلام او خلکو ته چې کوم د الله نه علاوه د نورو معبودان باطله عبادت کولو چې په هغه کې د هغه پلورا شامل وو هغه ته دی دا وفرمایلو چې القینا بینکم العداوه والبغضاء ابدا. چې مو او د تاسو همیشه لپاره بدی ده چې څو پرې تاسو ایمان نه وي راوړه. ایمان نه وي راوړه بل ځای ته فرمایي چې ان براء منکم ومما تعبدون من دون الله. زه د تاسو نه او د تاسو هغه معبودان باطله نه بری یم. ایمو تاسو سره هیڅ تعلق نشته. یعنی تعلق یې خپل پلور سره خپل خاندان سره ختم کړلو او ونه هجرت وکړلو. نو اوس دی آیات کې الله رب العزت ورته دا حکم درکوي چې تاسو خپلو پلارونو او نیکونو سره وړونو سره خویندو سره د ورستنه چې کوم آیات ته دي کې ګوره بیبیانې او د تاسو کومبا او د تاسو خاندانونه دا کچېرې الله نه تاسو ته زیات محبوب وي. چنانچه روایتونو کې راځي چې دا شلمې سپارې کې سورۃ العنکبوت ته هغه کې یو آیات ته وصینا الانسان بوالديه حسنا. نو هغه آیات متعلق فرمایي چې دا آیات په دې کانټیکسټ کې په دې تناظر کې نازل شوی دا
صدا یو صحابي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نمای و دا ډیر جلیل القدر صحابي او په 10 مبشره کې دو شامل ده. 10 مبشره هغه صحابه کرام ته یي هغه الله صحابه کرام څنګه ته حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه دنیا کې د جنت خوشخبری ورکړي و ته تاسو بچانات ته سي. دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مور وانه دا په دې ډیره سخته ګرونه و دي ډیر زیات خدمات کول. نو مور خبره شو ته د مسلمان شو ده. نو مور یو ته ویلو چې بچای ته د کوم نو دین رنیول دا دازه د سره نه مانه. ته فورا کوم دا کنه مو خپل سره دین ته راوړه کبه ته نه راوړي نو زب کوم دا کنه مړې نه خورم. ورا پرې بس ټکاله نه خورم چې څو پرې یا تو دوباره خپل دین نو اختیار کړي یا زمړه نه وشي او چې کله مړه شو نو دا رسوایی به همیشه دی پاره ته په هوړی وي چې دا هغه کاستا چې د خپل مور قاتل ده. نو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ورته جواب کې و فرمایلو چې دې ته په موډه غرونه خو کته دسی وکی کنه ته دا خو یو وری ته مړېږي کته سل وری دانه منا تو نه روح وزي بیا د روح بیا در کې کړل شي بیا د نه وزي بیا در کې دسی کې سل وری ته مړه او ژوندې شي کنه او هغه نه بعد ته موت دا وایي چې ته مسل دوباره کفر کلمه وایي نو زب بیا ونه یای. نو الله رب العزت بیا آیات کې اندا ورته فرمایي چې وان جاهداک علی ان تشرک بی ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. چې د مور او پلور کوم دا کنه حکم مانه خو څه کله هغه حکم ته دسه حکم دیر کی چې هغه ته دا وایي چې ته الله سره شرک وکا نو دا حکم ما منه. وصاحبهما فی الدنيا معروفه دنیا کې وسره خر راویا ستا راویا وسره خاصه وګا دل سا خدمت دای کوا دا خبره ما منه تو هغه کفر ته مجبور کی. نو بہرحال دبل آیات کې الله رب العزت یو روایت کې راځي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تاسو کې یو کاسوره پر مؤمن نشي کېدلای چې زه هغه ته دی هغه خپل پلور نه دی هغه خپل زمینه او د اټولي دنیا نه زیات محبوب نه وشو. یعنی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سره اوس دي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ذات نه مراد دی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم راوړه دین دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دین څخه کله ته محبوب نوي. چنانچه علماء کرام فرمایي چې د دې مطلب دا شاید څه کچيري دي چې کوم محبت مطالبه شریعت کړی دا چې دین سره به محبت ساتي هغه نه مراد محبت عقلی دا محبت تبعی نه ده. محبت تبعی هغه محبت ته یي چې هغه دي تو فطری طور باندې دي تو دماغو کې دي تو په وجود کې موجود دي بل دي پاره لکه دي سړی د پلور مینا خپل بچی سره یا د مور مینا خپل بچی سره یا د بچی مینا خپل مور سره دا چې کومه مینا وي دا تبعی وي دا فطری طور باندې وي. او یو محبت عقلی وي. محبت عقلی هغه وي چې هغه ته په فطرت کې نه وي خو ته هغه نه باوجود عقلا هغه سره مینا کوي لکه یو مریض هغه دوايي سره اوس دوايي سره هغه داسې مینا نه وي هغه ترخاوي زړه نه غوړي هغه نه باوجود دو پیږي چې په دغه دنیا دغه دوايي کې مو ژوندۍ ده مو صحت ده دو هغه دوايي خې په مینې خوري لکه اوس شاګرد استاد سره مینا کوي استاد ویا عزت کوي ټکایا هغه شاګرد پیږي چې دا استاد مونږ څوک دا کندن جوړي دې دا ویل د عزت کی دای مو دې پر ډېر لوی فائدہ مند اندان مناته ته شریعت سره ته سبئی سره چکشي اوس دې ته مطلب دا شاید څه طبيعت ناګواره وي چې ورو دي سړک چې ماته تاسو خو تر اچي ته تکلیف برداشت کوي په خوشاله سره په خنده پېښانه سره دا محبت عقلی ده. نو شریعت حکم دا کنه هغه مو پابند کوي چې تاسو محبت وسته دی الله دین سره کدی هغه په لیاري کې دي تو زوای دي تو خزا دي تو خنون دي تو مول دي تو تجارت دي تو بزنس دي تو هغه کور چې هغه تو ډیر په مینی باندې جوړ کړی دا احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله کدو ته الله نه دی رسول نه دی الله په لیاري کې جهاد نه زیات محبوب وي فتربصوا ته انتظار وکړه دی الله عذاب بدر باندې رچی کچېری ته دغه د دنیا ولا شیون زیات محبوب چنانچه یو روایت کې رچی پیغمبر اسلام فرمایي چې اذا تبايعتم بالعينه ورزيتم بالزرع واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يسلط الله عليكم الذل. پیغمبر اسلام فرمایي چې کله تاسو اذا تبايعتم بالعينه چې کله تاسو بزنس کې مشغول شئ تجارت کې مشغول شئ ورزيتم بالزرع او تاسو په کھیتی باڑی کې
په میوو ترشو کې، په پټیو کې، په ځمکو کې، په پراپرټیو کې مشغول شئ. واخذتم باذناب البقر، او تاسو غوونو او مخو او وزو په ساتلو کې مشغول شئ. وترکتم الجهاد فی سبیل الله، او د الله په لارې کې جهاد تاسو پرېږدوئ. فتربصوا حتی یسلط الله علیکم الذل، نو بیا تاسو انتظار کوئ چې الله رب العزت تاسو باندې ذلت مسلط کی، چې تاسو کله دغه دنیوي کارونو پسې ورپسې شئ، هغه سره مینه محبت شروع کړئ او جهاد فی سبیل الله پرېږدوئ. نو خبره دغه شاید چې ګوره نن که مو حقیقت کې خپلې زندګۍ کې لږ فکر وکړو، نو د مو زندګي ټوله اندینه عبارت ده چې مو د دنیا په محبت کې دومره مشغول شوي یو چې د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم حکم چې کله راشي موږ اوري وغورځوو. ګوره دې ځای کې الله رب العزت څه فرمایي؟ د دغو آیتونو خلاصه همدغه ده چې تاسو ترجیح چې کوم د هغه دین ته ورکوئ. که اولاد زوی د ویلې پرون به تاسو ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه واقعه تېره کړله، تو ته زوی د الله په دین کې ویلې مخامخ نه شي، ته به خپل زوی ته چې کوم دا که نه هغه به پرېږدې. نن مو ګوره د ودونو کې څه خرافات کېږي، په لکو لکو روپۍ، په 30 40 لاک روپۍ دا په ودونو کې نن سبا په هغه باندې ویلی شي، په دا کنجریو باندې د ګډونې ښځې توای فیرولي، په دې باندې 40 50 لاک روپۍ دا د یوې شپې ورباندې وایي. اوس دا ګوره دا څه کله ورته وایي یاره زوی مو بس رانډ دا څه وکړو. ګوره څه کله زوی تو ته رنډ شولو، د زوی خواهش تو پوره کړلو، نو دا یو څه تا څه تو خو کوم دا که نه د الله دین ورسته کړلو، د زوی خواهش نه مخکې کړلو، د تو ایمان کې شک پیدا شول. الله د مو باندې رحم وکړي، د مو په حال باندې رحم وکړي. نن مو چې کوم دا که نه د خپل اولاد خاطر دین مو څټه چوله ده، د اولاد خواهشات مو مخکې چولي دي. الله د موږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي. والعاقبة